چیمپئن ټرافي حواله سره نجم سیټ هم اخر ډیر غټ بیانات جاری کړي دي. پاکستان کرکټ بورډ ته هم یو ډیره غټه مشوره ورکړې ده. نجم سیټ د پاکستان د پاکستان کرکټ بورډ تیر شوی چیرمن دی، ایکس چیرمن د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن پاتې شوی دی. اوس نجم سیټ پاکستان کرکټ بورډ لسه مشوره ورکړي چیمپئن ټرافي حواله سره بل چې کوم میټینګ شو، ویژوال میټینګ، ورچوال میټینګ کوم شو په 29 نومبر باندې، هغه کې د پاکستان بورډ سره کوم بورډونو مرسته کړې ده، چا سره سات ورکړی دی کنه، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. نجم سیټ ډېر غټ انکشافات کړي دي. نجم سیټ ویلي دي چې زه هم د پی سی بي چیرمن پاتې شوی یم، ماته پته ده چې د آی سی سی میټینګ څنګه کیږي او د آی سی سی په میټینګ کې څومره هم بورډز دي، ویسټ انډیز، ساوث افریقا، انګلینډ، استرالیا، دا د چا سایډ اخلي د دې ماله کمپلیټ علم دی. یو خو ګوره آیا انډیا پاکستان ته راځي کنه، په دې باندې هم په دې ویډیو خبره کوو، تاسو له ښکاره خبره د انډیا انکار کړی دی. بل چې کم میټینګ شوی دی په دې کې یو ممبر هم وای د پاکستان سایډ نه دی ایستلی، کم چې دا اوس ورچوال میټینګ شو په 29 نومبر، په دې کې د یو بورډ ممبر هم د پاکستان سایډ نه دی ایستلی. دا دعوا نجم سیټ کړې ده. نجم سیټ ویلي دي چې پی سی بي له پکار دي چې پی سی بي کم فارمولاز جوړه کا چې دا کم را روان 2031 پورې چې څومره هم د آی سی سی ایونټ دي، انډیا ټیم خو هم پاکستان ته نه راځي، خو 2031 پورې چې انډیا کې څومره هم د آی سی سی ټورنمنټ دي هغې له پاکستان نه ځي. نجم سیټ وایي چې دا خو د پاکستان کرکټ بورډ خو دا خبره کوي، خو دا خبره د لیکلي د آی سی سی نه والي، په ریټن فارم کې د والي ځان سره د لکه په سټامپ پیپر د لیکلي والي چې یو موږ به 2031 پورې څومره هم آی سی سی ایونټس کیږي موږ به انډیا له نه ځو. اوس نه دی والله لیکلي فارم کې د والي، ریټن فارم کې د ویلي. دا خبره نجم سیټ پاکستان کرکټ بورډ ته دا مشوره ورکړې ده چې تاسو خو دا خبره کوئ، خو دا خبره لیکلي د آی سی سی نه واخلئ، سبا منکرېدی هم شي او سبا نور هم څه کېدی شي، نو دینه دا خبره چې تاسو اینه لیکلي والئ. جی خبل نجم سیټ دا هم وي چې صرف واحد یو د انګلینډ او د استرالیا بورډ چې دا په خپلو خپو ولاړ دی. دې نه علاوه چې څومره هم کرکټ بورډ دي دا د انډیا نه بغیر قدم هم نه اخلي. او دا کم چې ورچوال میټینګ شو په دې کې یو بورډ هم د پاکستان سات نه دی ورکړی، چا هم د پاکستان کولو سایډ نه دی اخیستلی. لکه مطلب چې څومره هم خبرې شوي دي نو ټول سایډ چې کوم دی د انډیا کرکټ بورډ ایستلی شوی دی، ټول سایډ د جیشه ایستلی شوی دی. 12 د بورډ ممبران چې کوم په دغه میټینګ کې ناسو، دغه 12 ممبرانو کې یو ممبر هم د پاکستان کولو سایډ نه دی ایستلی چې یو د چیمپئن ټرافي هوسټینګ پاکستان سره دی او موږ پاکستان له تللو تیار یو او دی دې مراشي. داسې خبره پکې شام نه ده کړې. که خبره پکې شوې ده نو البته 2-3 بورډونو پکې وایي دا خبره کړې ده، 2-3 ممبرانو پکې دا خبره کړې ده چې پاکستان هم ښه وایي او انډیا هم ښه وایي. مطلب کولو سات پکې د چام پاکستان نه دی ورکړی، د پاکستان سات پکې کولو چام نه دی ورکړی. ټول چې څومره هم بورډ ممبر وو هغه د انډیا سایډ ایستلی په دغه 12 ممبرانو کې. جی نو په دې وجه باندې اوس چې کوم هایبرډ ماډل پیش کیږي نو هایبرډ ماډل له پاکستان اګری شوی دی، خو یو خپل شرطونه یې خېدي. یو خو چې د آی سی سی د طرف څومره ریونیو پاکستان ته راتله هغې کې د اګریمنټ غواړي چې هغه موږ له زیاته کوي. او دویمه چې کوم شرط یې ورله ایښی هغه دا شرط ده چې 2031 پورې څومره هم آی سی سی ټورنمنټس دي که هغه په انډیا کې هم دي، 2 پکې په انډیا کې دي چې هغې له به د پاکستان لوبډله نه ځي او پاکستان ته به هم هایبرډ ماډل ورکړلی کېږي. نو دا لیکلي چې ایستل پکار دي. دا خبره د پاکستان ایکس کرکټ چیرمن کړی دا، نجم سیټ کړی دا چې دا تاسو د آی سی سی نه لیکلي واخلئ. جی نو دا نجم سیټ څه اهم مشورې ورکړې وي او بالکل ښه خبره یې کړې ده چې لیکلي ته ایستل پکار دي. نور دې حوالې سره تاسو سره رایې لرئ کمنټ کې را سره ضرور شریکه کړئ.